دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليك يا ناصر يا نصير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي. ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. بلدا عقیده یاد کوي چې د الله د علم نه بار شي نشته. داسې یو شیز به وي چې هغه د الله پاک په علم کې نه وي، داسې خو یو شی هم نشته. او داسې یو شیز به وي د ممکناتو نه چې هغه د الله تعالی په قدرت د لاندې نه وي، یو شیز هم داسې نشته چې هغه د قدرت د لاندې نه وي، هر څه د الله تعالی د قدرت د لاندې وي. دلیل په دې باندې دا دی که چېرته داسې شیزونه پیدا شي چې د هغې علم الله پاک ته نه وي، العیاذ بالله، یا داسې شیزونه وي چې د هغې قدرت الله سره نه وي، عجز وي، نو دا خو نقصان شو، خو کمال نه شو، او الله متصف بالکمال دی. او دا خو افتقار شو. څنګه افتقار شو؟ اوس دغه شیزونو علم کې به بل چاته الله محتاج وي، حالانکه الله د چا محتاج نه دی، او دغه شیز باندې چې عاجز دی فرض کا، نو بیا خو به الله پاک په دغه شیز د قدرت راوستلو دپاره بل چاته محتاج وي، او الله تعالی کې احتیاج نشته دی. دلیل عقلی داش، دلیل عقلی. او دلیل نقلی ورلره دا دی چې کوم نصوص دي نو هغه ګویا نه دي، په عمول د علم په شمول د قدرت، چې علم د الله عام دی، هر شي ته شامل دی، او قدرت د الله تعالی هم هر شي ته شامل دی. نو الله پاک په هر شیء باندې علیم دی، او په هر شي باندې قدیر. ولا يخرج او نوزي عن علمه د علم د الله نا و قدرته د قدرت د الله پاک نا شیون هیڅ یو شی، لأن الجهل بالبعض لکه جهل په بعض باندې، او عجز عن البعض د بعضنا نقص و افتقار دا نقصان او محتاجواله دی. اور پسې ټکی سره ولا مخصصا او مخصص نشته د دې داسې دلیل نشته په نصوصو کې چې هغې د یو ټکي تخصیص کړی چې هغه په دقې علم نشته، یا هغې د یو ټکي تخصیص کړی دی چې دغې د قدرت د لاندې نه دی. کوم دی چې چاته مخصص معلومي په علیه بالبیان نشته، که د اوسپنو څپلۍ ورته جوړې کړي او ګرځې هم پیدا دی. نو سره د دې نه چې نصوصي قطعیه یقینیه، هغه نصوصو چې هغه قطعي وي، قطعي پېژنئ، قطعي الدلالت او قطعي الثبوت وي، قطعي الثبوت او قطعي الدلالت وي. ناطقة دا ګویان دي په عموم د علم باندې هر یو شیز ته، او په شمول د قدرت باندې هر یو شیز، په شمول د قدرت ته په هر یو شیز باندې هغه دا دی چې په هو بكل شیء علیم، الله تعالی په هر شي باندې عالم دی، وعلى كل شیء قدیر، په هر شي باندې قدرت والا دی. بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، دوانو کې شیء را لیکرانه لې دې شیءون کې فرق شته او شته. دا ډومبه شیءون چې د خالق او مخلوق دوانو ته شامل دي، خالق او مخلوق دوانو ته شامل دي. الله پاک په خپل ځان او په خپل صفاتو میں علم لري، او په مخلوقاتو باندې هم علم لري. او دا دویم شیءون چې دی نو دا چاته شامل دی؟ دا دی مخلوقاتو ممکناتو ته شامل دی. دا دویم شی علی کل شیء قدیر کی، لیکن خالق لا یزال دا الله صفات دی ته شامل نه دی.
دا اولنې خو شامل شو دا دویم چې ټولو دا خالق ته شامل نشو ولی دارنګ دا چې د شریک الباری ممتنع تا او واجب ته شامل نه دی صرف ممکن ته شامل دی دا ولی نو یورې د مناطق او دا او یورې د نحات دا د مناطق او ردا دا چې دا علی کل شیء قدیر کې دا شیء واجب او ممتنع ته شامل نه دی دغت مستثناء دی په استثناء عقلیو سره مستثناء عقلی دی وما من شیء الا وقد خص عنه البعث منطقین خدا او چې دا مستثناء شو په استثناء عقلی استثناء عقلی ته پیژني دورانه استاد یې پیژني استثناء عقلی ستو آلک السخری هر سخرم فرقم دا فرق سره پیږي چې ذاتي مستثنا استثناء عقلی سره دا خوراک چیز دین چې سړی ویل چې هر سخرم مدار څخه مراد دی دا موبایل دی کوم چې د خوراک نه څنګه جنال الک چیرته دی وی پی وخرت فسکه دی چې هر څه کې زم سوراب ورسره دی وی راخیجه سوراب ورسره دی نه زم تا خو چې په هر څه کې زم او اوس چې نه دا غ ارث دی ارث ته شامل ندی چې دې ټیم کې زما او ستا عقل سلیم چاته شامل یې کاغه کلین کوچ راشي او کاغه موټر راشي او کنه سکوټر راشي او کسر راشي مولا صاحب دغه شیزونه تی مراد د اټسن وغيرها استثناء خدي دي ته چې هغه عقل تلته متوجي کی هغه ته شامليږي نو هغه ته شامل شو او څه ته نه شامليږي ته مستثنا شو کنه دا مستثنا د استثناء عقلي سره اکثر د منطقین دا وی موږ د تکمیل والا د منطقین د تفوس کو چې استثناء عقلي څه کوي په سیستم استثناء عقلي سره عقل دغه لنور دي چې سره په روډ ولار دي سکه زی په وخرته یا سکه زما نو ولي به خرګاډ را لغي کیږي څه ارتي کڅوګني ارتنه مراد کم ارتي دي چې کم کې خلق زی کم نسلو والدي په پیښوي دا رې د منطقین پدې کې نه بلریا هغه چا د نحویانو دا علامه آلوسی پر روح المانی کې نقل کړي هغه دا چې شیئون دا مصدر دی او ار مصدر کله مبني للفاعل وی کله مبني للمفعول وی پدې بكل شیء علیم کې دا مصدر مبني للفاعل دی مصدر مبني للفاعل دی نو چې دا ار کله مصدر مبني للفاعل شو په معنا د شائن اراده کون کې نو الله تعالی تم خبره شامل شو لکه اللام د ارادي والا د فقال لما يريد دې کدراله نشائن اطلاق په الله پاک باندې په دغه وجبانی کې دې شنو دا ولانه ټکه بكل شيء علیم کې اطلاق په الله صحیح دی او دا دویم چې د مناسب علی کل شیء کې دا شیء مصدر دی اقصد ټکه یو مصدر مبني لله مفعول په معنا د مشیء په معنا د مشوء او مشیء سره ده نو دا الله پاک خو مشیء او مشوء نه ده یعنی چا خدای الله د پیدا کولو د بل څه کولو اراده کړي نه دګینی چې توس د موبایل اراده وکړي چې دا چرته وړم د دې اراده کې د الله اراده خو ته نشي کولای چاپلاری نشي کولای چې دا مصدر مبني للمفعول شو الله پاک ته شامل نو ولني شی او دویم شی اون کې ډېر فرق راځي نو عقیده معلومه کړه چې د الله د علم نه بار څه نشتا الله علم ارستا الله تعالی د قدرت نه بار څه نشتا د الله تعالی قدرت ټول ممکنات ته شامل دی لا دا سندا کما یزعم الفلاسفه لک چې ګمان کوي فلاسفه
من انه چې الله تعالی لا يعلم الجزئيات عالم ندی په جزئیات باندې ولا يقدر قادر ندی على اکثر په زیات باندې من واحد د یونا فلسفه غلط عقیده ده دا الله لپاره نفس علم منی خود جزئی علم دا نه منی جزئی علم دا نه منی او د یو نه فزیات قاضی الواحد لا يسر الواحد د دې غلطه قاعده او نظریه ده هغه باندې الواحد لا يسر عنه الا الواحد من وی الله واحد دی خود صفات مالک دی څنګه تین صادری څنګه مخلوق نشي پیدا الله پاک د ټول مخلوق په پیدا کولو باندې قادر دی وګوره پیدا کړی دی ملا دا سندا لکه چې ګمان کړی دی فلاسفه او لا دا سندا لکه چې ګمان کړی دی والدهریه دهریه چې انه تعالی الله تعالی چې دی لا يعلم ذاته علم نشته په خپل ذات باندې او مخلوقات علم شته په خپل ځان باندې نشته مثال د چا دی د شمع دی چې ځان سیزي او نور مخلوق لرنا ور کوي العیاذ بالله العیاذ بالله والدهریه او دارنګي دهریات دا سندا لکه چې ګمان کړی دی النظام نظام هرکوي نظام د چې یو نظام او چلیږي نظام پیژنې تاسو کې څوک نظام پیژنې ستاسو چیرې څه وایي چې خبرې کوي څوک یې نه اوري زموږ دغسې درس شروع کوم یو بیا هم نه اوري دا موبایل بیا هم نه اوري مقتدري ته وایي پشرجان ټیک ده که نه پشرجامي کې راغلي که نه دي راغلي نظام معتزلي ماشاءالله مختصر معنی کې راغلي د صدق 3 تعریفونه دي یو تعریف د نظام معتزلي کړی دی لی مولا دی خو څه به کوي خطا لار باندې روان دی الله پاک موږ د خطا لارې نه بچ وساتي والنظام نو داسې نه ده لکه څنګه چې زعم کړی دی نظام چې انه بشک الله جل جلاله چې دی لا يقدر قادر نه دی په خلق د جهل او د قبح باندې دا دون لیونه له تدا مرض لګېدلې دی چې پیدا کول د قبهم قبح دا پیدا کول د جهلم جهل او نقصان دی والله د نقصانات نه وی پاک دی او دا خبره چې دی وکي نو ځان نوم کې دي چې نحن اهل العدل والتوحید یو کوم د انصاف والی قبح په الله پوری نه ورتپو او دا سنن قبح الله پوری ورتپی والعیاذ بالله من کله ورتپلی دا نګدرالی او دویمه څه د مولا صاحبہ دا توحیدم وی ولی دی توحیدم وی زکه دی چې الله پاک له صفات نه بلو که صفت الله لرا راولی نو دغه بخامقا واجبی نو ډیر واجبات براشي نو کار به خراب شي توحید نه بلاسوین دی مونږ وی نه د توحید سره تعدد د ذوات واجبو ټکراو دی چې ذات یو صفات یې ډېرې لکه فرض که ته یوه ښځه راوله صفات یې ده دې روډ باندې به روانې دا دره یې وڅکله تپوس هم ترې وکړه ترور ستا خاوند هغه زما د خاوند ملا شرشم نوم دی فقه یې ویلي دی او فقیه دی نحو یې ویلي دی او نحوي دی صرف یې ویلي دی او صرفي دی منطق یې ویلي دی او منطقي دی ګیلکاري کوي شي بالکل کلک ګیرکار دی نور څه کارونه کوي وایي کلیم کوچ هم چلوي شي ډریور دی او ټیلري هم کوي شي ښځې ستا خو ډېر خاوندان هغه یو ته چپړه ویستله دی سر یې وله څو ګزاره وکړو چې ډېر څه دی خو یو دی خدای پاک ولې صفتونه ډېر ورکوي یو شو هلکه که دا ډېر دا مېړونه یو شو که مېړه یې ډېر شو یو شو
دې ته څوک عقلمن ماشوم عقلمن به هم دې ته تعدد ونه او منافي به د واحد سره ونه چې دا دې نظام معتزلي ته حیران یم او د دې مرګ ته حیران یم چې د علم غرونه ځان دغه پیدا معنی او دونه عقلونه شری مولا صاحبہ په عقلونو کې وړاندې دي چې دې ته سوې مولا صاحبہ په عقلونو کې سری وړاندې دي چې دې ته چې د منافي د چا وایي د توحید وایي. زما مقصد د دې مثال نه دی چې طالب په سم شي ما ته پته طالبان سره قائد وایي په کشف کلب داخلي باندې فینش دا نور کتابونه وایي دا یو کتاب باندې چې سره سم پیشي په مقصد خبره توتی جبا دا فکر نه تاسو چې په بخونه وایي د توتی په جبا کې مو وایي په خپل جبا کې وتا وایي هغه پیورس بعضې ځایونو کې داسې کاري ګرز داسې یو زبردست تقریر په دغه باندې وکړي لکه هغه دغه کې څه ورته ویلی کېږي پسرلي کې چې اسمان وګرځېږي چې طالبان کلات ختم شي چې پته نه لګي چې څه هغې خو مقصد نه دی مقصد یې نو دا مسله هلته کلي کې یو ملا وویل چې لکه تا په دې باندې تفسیري شرح دغه کړې ده رانیولې ده په شرح قاید باندې نن سبا وایي څوک تفصیل سیم د چا سره نشته ما داسې تفصیل نه دی هغه زه درس کې ویم او بیا د هغې نه شرح هم هغه تفصیل نه دی چې لکه ته ورته سړی کوي په جلدونو کې به راځي خو دا ته په مال کوم شی ګورې بیان الفواید مال د بیان الفواید د مضما شرح غټه نه وي هغه بېله خبره ده چې تحقیقات به پکې الحمدلله دا موجود دي لیکن دا کتاب ما چې مونږ نه کوو چې لکه د درس کې لکه یو سړی دی کې ډېر تحقیق نه دی پکار بیا پې طالبان نه پوهېږي کله ناکله په طالبانو کې یو وهمي وي په تاسو کې نه وي نو دا به تاسو به بیا مستثنا شي په استثناء عقلي سره ګینې هر کلاس کې وهمي تعلیم وي لکه د دور حدیث کې د ابو داود شریف کې زه ډېرې ښایسته خبرې د عجیبه و شرحونه کوم او اوږد نه وي په یو پیریډ کې څو پاڼې مونږ وایو اوږد سبق زموږ نه وي فکر دې راغلی نو هغه طالب راته یو میسج کړی و لکه ډېر صفت یې کړی و چې ډېر اعلی ترین سبق وایي خو زموږ استعداد کم دی مونږ چې ده چې ډایرکټ وایو فکر دې راغلی بیا خو طالبان خفه کېږي نو ته موږ ستاسو دپاره پکار 4 میاشتې ولېږوئ ډایرکټ حدیثونه هلته دي دلته نشته فکر دې 4 میاشتې ولېږوئ صرف حدیث به وایي بس خبره ختمه نو د تبلیغ باندې رد نه کوم که دا ښه کار دی لکه وچې د پسې خلک خو چې هر چا خپل مزاج کوي یو سړی تحقیق نه غواړي علم نه زده کوي صرف په اورېدلو د حدیث خو د روایت او د دې د معنا نوم نه دی علم الحدیث خو ناشنا شي د شپږ 50 علومه د یو تحقیق مطابق 4 علومه په حدیثو کې پراته دا خو په دې راویانو باندې به کلام کوي د زمانې طالبان په دې پوهېږي چې څنګه فکر دی په دې زمانه کې چې طالب په دې پیدو چې موږ دا ترجمه کوو واقعي چې دا ترجمه ډېره اعلی ده چې په دې پوهېږي یا ترجمه کوو حق د ترجمې نه ادا کېږي فکر دی چې په دې پوهېږي کتاب وایو شرح قاید صحیح دی غلط دی پلانکې دی دا ابو داود شریف وایي بخاري شریف وایي څنګه چې دې باندې صرف پوهېږي قدر تدام ولاړی نو مولا صاحب په خبره باندې پیښ نظام معتزلي ته وایي چې موږ اهل العدل والتوحید عدل د قبح نسبت الله پاک ته نه کوو دا سنین د قبح نسبت الله پاک ته کوي موږ ورته وایي قبح نه ده د دې قبح پیدا کول حسن دی دا په عمل کې راوستل قبح ده لکه یو سړی به وایي چې راځي په شریکه په یو آواز باندې د حکومت ته کنځلي وکړي هلکه حکومت ته ولې کنځلې کوي دا بجلیانې راوستي دي چې راس زه تاته حساب وکړم په دې 4 کاله کې څونه کسان مړه کړل په 4 کاله کې نو یو سړی به وایي چې دا هلکه رښتیا حکومت ته کنځلې حکومت خو ښه کار کړی تا دې بجلي راوستې ده د بجلۍ راوستل قبح نه ده خو په بجلۍ کې چې ته نه پوهېږې ګوتې وې تار له ګوتې وراوړل دا قبح دي د بجلۍ راوستل
قبح دا ګوره دا خالی تارونه چې اوسه پورې دغه شی دا راغلي دا خالی تارونه دې لکه دې ګوتې وراوړي نو پته ورته په دغه ټیم ولګي چې دې کې څومره زور دی دا تارونه راوستلې قبح نه ده خو دې لره ګوتې وراوړل یا دې لره ګنې وراوړل قبح ده قبح خدا ده موټر سیکل جوړول او خرڅول او کارخانې نه رئیسل قبح نه ده او موټر سیکل باندې د 50 نه بره ګرځېدل قبح ده دا مسله ته معلومه ده چې د 50 نه بره په څوک ګرځېده او مړ شو نو دی خودکش دی لکه زه ځان وجلی دی دته به دا سزا میلاوي که خدای معاف نه کړي موټر سیکل کې د 50 نه بره اجازت نه باشه په کار خو دا و چې دې کې د 50 نه زیات سپیډ هم نه وي نه پوهېږم چې دا اول ښه نو راځه ملا صاحبه څه وایي نه کنه نه ایمرجنسي ګلجنسي دې کې نشته ایمرجنسي لپاره موټر سره حقیقت کوي یا به دې بل کله یا به دغه ایمرجنسي خو نن سبا د څوک دی چې دغه ایمرجنسي نه زما نن ایمرجنسي و د پیاده تلو په ځای باندې دې بعد روډ ته راوتو مره باندې طالب راوتو د جومات مدرسې ته راوستل ایمرجنسي اوس زه خو 24 غنټې په ایمرجنسي کې دا یاد کړم د سره تاسو معلوم نه سبا چې نن سبا دغه ایمرجنسي نه نو بس دا خو به پتن څنګه سره والنظام ونظام معتزلی قادر نه غوي چې الله انه تعالی بشک الله تعالی قادر نه په پیدا کولو د جهل او د قبح باندې وې نسبت د قبح بالله پاک تراشي موږ ته جواب کو یو پیدا کول دي او یو په عمل کې راوستل دي کسب کول دي خلق حسن دي خلق حسن دے کسب قبح دے خدای خو کسب نه کوي خلق کوي چې څوک اوس کسب کوي نو دا ده والبلخي او بلخي استادو دا پکې لا بیل خبره کوي وی انه تعالی لا دا څنګه د کما يزعم البلخي ټول به دا غي د لاندې لګي نه به عبارت لګي لا كما يزعم البلخي چې انه لا يقدر والله تعالی قادر نه دی مثل د مقدور د عبد باندې دا په کلابیل ګولونه جوړي ټیکا دی رااله یو شیز دی پاغي باندې انسان قادر دی چې دا موبایل جوړ کړي الله تعالی د موبایل په پیدا کولو وی قادر نه دی تو غلط کړی و بنده په قادر دی او الله پاک په قادر نه دی لا دا چې کارونه مشوي چې بندا په قدرت لري او د الله تعالی د قدرت دلاندې ته پوسې وکي والی نو یو ناولی وجور لرب وایي دا خدا وجه نه او لکه یو مقدور با تحت القدرتين راشي یو مقدور با تحت القدرتين راشي یو قدرت به پیدا عبدي بل به پیدای دا سی مثال دی لکه دو تاره چې غبرګ د بجلی راولي مونږ وی نه د بنده قدرت د الله تعالی د قدرت تر مخې تکل عدم دی دا قدرت دی بنده له چا ورکړی دی الله جل جلاله ولا ورکړی چا ورکړی الله نو دا شیز تحت القدرتين نشد تحت القدرتين په مخلوقاتو کې دا قسم منع ده تحت القدرتين لکه په یو چا په دوو چابي په یو ټیم کې ګرنده نشي کولاوولې فکر دران وغامت المعتزله اولاد سندالک چې ګمان کوي عام معتزله چې انه تعالی لا يقدر ذا قادر ندی على نفس مقدور العبد فنفس مقدور ذا عبد باندې هغه کې مثل ویلې چې بنده څنګه شیش پیدا کوي چې دا غي په شان باندې الله پاک بل شي نشي پیدا کولی چې دا غي په شان دي دا غي په شان څه په جميع الوجود دا د علامه صابونی ریدا چې دا غي په شان په بعض الوجوه دا د عام علماء او دغه او دی وای چې په نفس مقدوره چې دا بنده په څه باندې قادر دی هو په تقریبا الله تعالی قادر نه دی نو بنده الله پاک پیدا کړي بنده څوک دی لکه مخلوق دی د الله پاک او نو عجیب ده چې مخلوق دی په قدرت لري او خالق دی په نه لري الکه چې دا منګو تاسو خبره دا وای دي دې ټول ته آسان خبره ده چې ګوره تاسو جواب درکو آسان جواب دی دا
چې اوس یو شیز دا تحت القدرتین راځي نو ته وایې چې دې باندې اوس د بنده قدرت مانی او د الله پې نه مانی دا بدرنګې شه د بنده قدرت پې مه مانه کوه غټ ساده ګل دا نه دی چې دی راپاڅېږي او دا شیز د دوو قدرتینو د لاندې راځي دا ښه کار نه دی نو بیا چې هغه قدرت لرې کړه چې کوم قدرت نه دی د بنده به یو قدرت به سي داسې کټ کا د بنده پې نه دی قادر الله پې قادر دی نو ته اوس د نر بچی راپاڅېږي او د الله قدرت منفي کې او د بنده قدرت پې ثابتې دا اوس لیونی نه ټیکه دی را زورانه ته خو چې په دې سیکل کې په موټرسایکل باندې سپورټونه ویم دقسې خلک راوله یونس ډاکټر له چې علاج ولې کوي څه علاج ولې کوي چې خدای جوړ د بنده قدرت پې ثابتوي او د الله تعالی قدرت یې څه کوي ملا صاحبه انه لا يقدر على نفس مقدور العبد دا څونه غلط خلک په غلط سوچونو باندې روان نکه دی رالی شکر الحمدلله چې الله پاک موږ تاسو لره پاکه صافه ښکلې عقیده دغه کړې ده پاکه صافه او ښکلې عقیده الله تعالی راکړې ده دا علی کل شیء قدیر کې طالبانو ته ترجمه کې چېرته عوامو ته دا تشریح ونه کړي هغه به نه به یې پوه کړي او نه به یې پرېږدي په شک کې به یې واقع کړي دا چې پته کړه طالبان دلته ناست دي طالبان مولیانو ته نو علی کل شیء قدیر کې ورته دا مذهبونه دا د ځان سره هلته ولیکه په بیاس کې دا ورته بیا وچیا وله صفات د الله تعالی د پاره صفات دي لما ثبتا ارکلا چې ثابت شول دا خبره چې من انه تعالی الله تعالی عالم دی قادر دی حی مانا ژوند دی ذات دی الی غیر ذالک الذین علاوه نور صفاتم ولدغه شدارالو ومعلوم او دا خبر معلوم دا چې ان کل من ذالک یو واحد د دینه دلالت کوي په معنا زائده په مفهوم د واجب باندې د واجب نه یو زیات ایمانی باندې دا دلالت کوي چې د واجب کوم مفهوم دا معنا پسې سیوا دا وليس الكل الفاظا مترادفه او ندی دا ټولو الفاظ مترادفات دسی وانا لچلک حی و قدیر دا علیم و فلان و فلان دا گینی بس الفاظ مترادفه دی و معنی یو دی ندا سندا ولیس الکل الفاظ مترادفه نو یو خدا دې مولوی صاحب چې دا مفهوم د واجب نه زائد معنا لري دا یو صفت شو بل دا ده کنه چې صدق د مشتق په یو شی راشي نو دا تقاضا د ثبوت په ماخذ الاشتقاق کوي د قدرت لري په جوړولو د فقې باندې دا فعل دی یقدرو چې څوک یقدروي نو قادر بوي الکه دی یعلمو دی چې شه دی یعلمو دی عالم دی پشمارلو په تعداد د دغې پاڼو باندې یعلمو دی پوی جنی تعداد د دې شونه چې یعلمو دی نو په خپل عالم هم دی علم هم ولره راځي چې یعلمو دی نو علم شته او چې یقدرو دی نو قدرت شته او دا ولا شته او دغه داوی معتزله چې یعلمون دی الله پاک علم صفت مشتا د الله پاک خو عالم نه دی دا دی په دې جوړ ګورو د دې په دې نظریه کې چې یعلمون دی او د علم صفت مشتا خو عالم یقدرون دی او د قدرت صفت هم وشتا خو قادر نه قادر نه د دې خو بیا دا مقصد شو چې لکه فلان کې چې دی نو هغه اسود دی خو سواد ولره نشته یا سواد دی خو اسود نه دی او دا خو ټول نصوص په دې باندې ګویا نه دي چې خدای د پاره علم شته خدای علیم دی بكل شیء علیم قدیر دا ټول راغلي که نه دي راغلي
لما ثبتا ارکلا چې ثابت شو من انه تعالی چې الله رب العزت عالم قادر حی الى غیر ذالک او معلوم دا خبره په لغت او په عرب دوانو کې چې ان کل من ذالک هر یو واحد د دینه دلالت کوي په یو معنا زائده داسې معنا چې هغه زائده د په مفهوم د واجب باندې یعنی د ذات نه زیاته معنی دلالت وکړو لکه دغه ښځې چې یو دغه سړی راوستی و ملا شرشم په هغه کې ډرایونګ او په هغه کې چې د ملا صاحبه ټیلري وه دا ټول د دې ذات نه ذاتی صفاتو که نه وو ولې ما او تا هم ذات لرو خو دا دی ډریونګ او دغه ټیلري نه سره نشته نو صفات د الله تعالی دا دلالت کوي په یو زائده معنا چې هغه زائده په مفهوم د واجب لکه دا ټول صفات د بیا یو وي که یو نه دي وليس الكل او ندی دا ټول الفاظا مترادفه الفاظ مترادفه دا سنشویلې چې قدیر او واجب دا دوانه یو شی دي علیم او واجب دا تعالی دا دوانه یو شی دي حی او واجب تعالی دا دوانه یو نا وليس الكل الفاظا مترادفه دا ټول الفاظ مترادفه ندی او بل دا چې وان صدق المشتق صدق د مشتق علی الشیء په یو شی باندې دا تقاضا کوي د ثبوت د ماخذ اشتقاق له د دغه شی لپاره صدق د مشتق چې په یو ځای کې راشي نو ماخذ الاشتقاق له په خپل باندې راشي علم یعلمو دین علم اشتا چې یقدرو دین قدرت فتثبتو نثابتیږي له د الله پاک د پارا صفت د علم دا درې دلایل ویل چې یو خدا دی چې الکه دا صفات چې نو دا په یو زائد معنا دلالت کوي دویم دا دی چې صفت او واجب تعالی دا دوان الفاظ مترادف نه دي او دریم دا دی چې صدق د مشتق دا تقاضا کوي د ماخذ اشتقاق د ماخذ اشتقاق چې هغه علم دی نو فثبتانو ثابت شو په دې درې وانو دلایلو فثبتا ثابت شو چې له د الله تعالی لپاره صفت العلم صفت د علم دی والقدرت او صفت د قدرت دی والحیات او دارنګ صفت د حیات دی وغیر ذالک او غیر د دین الله دا سندا کما یزعم المعتزله چې ګمان کوي معتزله یعنی اکثر د معتزله او چې انه عالم الله عالم دی ولا علم له علم ولرن نشته دی عالم دی خو علم ولك علم ويك صفات ولا راولون بيابات توحيد دمن لالشي وقادر الله تعالى قادر دي لا قدرت له قدرت ولا نشت الى غير ذلك فانه محال ظاهر دا محال ظاهر دي فمنزل زمن دي قول باندې دي چې اسودو لا سواد له تورواله ولا نشت نسوک ویلی لان کې اسود دی تورواله نه څنګه اسود وقد نطقت النصوص فتاخي سرا گویان دي نصوص په ثبوت د علم د الله تعالی او په ثبوت د قدرت د الله تعالی او غیر د دوانو نور و وانه صفات ودل او دلالت کوي صدور د افعال متقنو دا محکم کارونه متقنه محکم کارونه دون غټ اسمان دی یو تو ګورا الکا وجود د علم د قدرت د الله تعالی چې د الله تعالی قدرت نه دون غټ اسمان څوک قدرت وي دون غټ اسمان باندې علم څوک راوستي نو استاد نظر د لاندې راځي نو استاد ډاری رخلی نو څه به سره کې څه کډران گویا نه دي نصوص په ثبوت علم د خدا وغيره ما او دا صدور د افعال متقنه په وجود علم د قدرت د الله باندې لا على مجرد تسميه عالما دا خدال په دي نه دي چې اسی مسما په عالم دی علم نه لري مسما په قادر دی او قدرت نه لري اسی څوک د پتا سو ټول مسما کوم فاتح عالم باندې او فاتح قادر باندې تاسو بل اسمان پیدا کړئ کنه د دې اسمان نه دی خیره یو زرګ غزه وړو کې پیدا دي اسی عالم او قادر چاته ویغه بدا کارونه وکړي لا
وليس النزاع او نددا نزاع في العلم والقدرت دي صفاتو دي ته مسله دي صفات وای په دې کې به پنځه تقسیمونه کوو د الله تعالی په صفاتو باندې لوی مبحث ته ان شاء الله العزیز کې ژوند سباله په بحث وکړو په صفاتو د باری تعالی کې پنځه تقسیمونه به وکړو چې دا صفات خبره لګه واضح شي او بیا به په هغې باندې رڼا او روشنایي هم وګرځو چې ښه او زه وګرځي انشاءالله مشهوره مثلا دقه صلی الله تعالی